د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په لړ کې د درګۍ ملکان په لویه جامعه سبحانیه رضویه کې برکتي دستوره شوې ده او د درګۍ بازار کې جلوسونه وتی دي. تفصیل د عمران ذریعہ په دې رپورټ کې ګورو. د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتګ میاش مسلمانان ډیر په مذهبي جوش او جذبې سره منځي. سخت کال هم د ملکن درګۍ لوی دینی درسګاه جامعه سبحانیه رضویه لاړه درګۍ بازار کې د جشن عید میلاد النبی لړکی د جلوس تابع کړی شوی و چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړي وو. وروستو د محفل میلاد او ناتوانۍ برکتي او خوندوره دستوره تابع شوی و چې پکې د پښتونخوا د مختلفو برخونه عالمانو قاریانو او ناتوانانو ګډون کړي وو. محفل میلاد په موقع راغلی سناخوانو په خپل خوږ او ځانګړي غږ کې د قرآن پاک تلاوت حمد باری تعالی او نعتونه وړاندې کړه کومې چې محفل په درود او سلام کې بدل کړو. زد جانان پنم یادی گما معصوق سو پیجنی सोच पमिन बांधी न पुईगे या रसूल अल्लाह सासु पकली कित कोरवा हुजूर की आमद नूर की आमद आका की आमद दादा की आमद ख्वाजा की आमद दादा की دستوري په محل نامتو عالم دین او د مرکزی رویت اعلان کمیټې غړي مفتی فضل جمیل رضوی مفتی جنید قادری علامه رحمت الله قادری او نورو عالمانو ویناګانې وکړي او وی ویل چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ مانځل د غوي تعلیمات او اسوه حسنه باندې عمل کول او د معاشري مسایلو الکول لپاره د دې موقع نه پیدې اصلول دي. دا ورځ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم فضیلت رحمت او اخلاقی تعلیمات یاد ساتلو په تور منځل شي کوم چې معاشره کې د امن احتیاط او برداشت له وده ورکولو لپاره مهم ګام دی. عمران ذریعہ خبر نیوز درګۍ مانکن.